عزت ټول د الله او د الله د رسول لره دی. په اسلام کښې دی عزت، په دینداري کښې دی. عزت معیار دین دی. دین چې کوم مقام عزت انسان ته ورکوي، یا پیسې نشي ورکولی، آیا ګاډي نه ورکوي، آیا بنګلې نه ورکوي، آیا ښکلی لباس نه ورکوي. او د تیمور لنګ د ټوله دنیا فاتح دی. او بخارا په سمرقند شویز ها قبر دی. ټوله دنیا د فتح کړې وه. پیدا په قبر د پوسه یو بل قبر ها دی. نو چې کله دغه معلومات وکړي چې دا تیمور لنګ دا په قبر د پوسه بل قبر څوک دی چې د ټوله دنیا فاتح دی، پانا یا مرتبه بلنده دو، دا سړی څوک دی؟ نو وایي چې دا د خپل شیخ و استوز عمر ربیع وه، د وصیت کړی و چې زه کله مړ شه مو دا مقام د استوز د لوسه میندلی دی. بیا مو په قبر د خپل استوز شیخ مربي پښې ته مې شاخ کې، ځکه چې دا ټول کریډټ دی، دا ټوله ثمرات، دا ټول مرغونې مینه ته مو د استوز. چې یو خواجه معین الدین چشتي اجمیر رحمت الله علیه دا په هندوستان کښې ډېر لوی والي تېر شوی دی. یو انګریز د دنیا چکر لګولی د مخبرات او د زیارت واته خلک ډېر برکت پر زیارت ته ورځي د واده پوره. نو وایي چې د انګریز چې کله د خلک رش او زخم ول دا واپس لوډ شه د واته انټرویو ورکولی، کارګزارۍ سنوولی، دا ډېر امپریس و، ډېر متاثر و. دا یې ورته وایي چې یاره زه لوړله چې کله هم برصغیر ته لوړ هندوستان ته لوړله مو یو مړ ولیده چې په ژاندې خلک یې راج کوو، په ژاندې خلک یې حکومت کوو. په قبر چې ایښی سړی و ډېرې غټې غټې هستې د قبر ته رتللی او په ده باندې مطلب د اوږونه یې ورته کولې او تلاوتونه یې ورته کول او معصوره اوراد یې ورته پیش کول. ځکه چې که چېرته انسان ته عزت میلاویږي دا بیا د دین. یې چې عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه د حدیث یو غاټ شوی دی. شاه عبدالعزیز مو چې کله هارون رشید د عراق بادشاه و د کور ولا ور سره و، یو ورځ عبدالله ابن مبارک راته ته یو عراق ته، نو وایي چې ډېر زیات رش جوړ و، ډېر غټ خلک ورته ولرجمه و. شاه عبدالله بیا هارون رشید ته خپله کور ولی وویل، ښځه ورته وویل چې دا د عراق په ګالۍ په چتینه ډېر غټ خلک نسته، څه شوي دي، څه ماجرا دو، څه نوې زړه دو. چې دا یې ورته وایي چې د دنیا کښې امام الاحادیث د حدیث امام دی، هر روان دی، عبدالله ابن مبارک نوم یې دی. دا خلک هغې ترجمه شوي دي. بیا دا ښځه ورته وایي هارون رشید ته چې اچھا خو دا خو حقیقتي عزت په دین کښې دی. دا ته چې بدشاهي کوې ته د خلک په سیراتینه کې په زړینه نه کوې، پولیس وبوسې، فوج وبوسې، خلک جمع کې جمګټا اعلانات وکې. دې سړی اعلان نه دی کړی او دا سړی د عراق دی نه، دا سړی دی د خارج نه راغلی، خو بیا دا رارش جوړ دی چې پښې ته راولې مخه نشته. اټ مینس چې که عزت ته عزت بیا په دې نشته، که د عزت معیار دی هم بیا په دې نشته. او یایي چې که ته د خلکو په بدني نه راج کوې دو تر څو راپوروي محدود وي. ښه خبره دا ده چې د خلکو په زړه نه راج وکړي، خلکو په زړه بدشاهي وکړي، سیرت بدشاهي تر یوه وخته پوروي. الله دا همیش ته عزت میلاو کو دین په نومه، دین په بنیاد، دین په تعلق باندې دنیاوي عزت وسوي، دنیاوي اعزازات ترکین